أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. سورة الأنعام 114 نمبر آیت. اور یہ 114 نمبر سورت کی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ته فرمایي چې خلکو ته داسې ووایه چې افغیر الله ابتغي حکما، ای زه ولټوم بغیر د الله تعالی نه یو بل فیصله کوونکی. حکم دا فیصلې والا کس ته وایي، منصف ته وایي، درېمګړي ته وایي. نو اوس منصف هغه ځای کې پکارېږي چې کوم ځای کې مقدمه موجودي. مقدمه دې ته وایي چې یو کس دعوه کړي او بل منکر دی هغې نه. نو دا ښکاره خبر ده چې به د مدعي او منکر کې به یو کس په حق بل په ناحق وي، نو ځکه مقدمه جوړه شوي. اوس د نبی علیہ السلام دا مدعي النبوت د نبوت دعوی کړې وه د الله تعالی په حکم باندې. مشرکان هم کافران د هغې منکر دي. مخکې ډېر دلایل نبی علیہ السلام پیش کړي دي، ډېر معجزات یې پیش کړي وو، خو کم کس کافران چې ضد کاوه نو هغوی په هغې باندې اعتماد نه کوو، نورې خبرې مطالبې کولې، نور فرمایشونه لرل. نو دې ذکر کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایش د زجر په طریقه باندې داسې ووایه چې ابغیر الله ابتغي حکما، آیا زه ولټوم بغیر د الله تعالی نه یو بل منصف، بل څوک ولټو. وهو الذي، او دا هغه الله دی، انزل الیکم الکتاب، چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب مفصلا تفسیري. د دې حاصل دا شو چې زما په باره کې د الله تعالی فیصله موجوده ده چې دا پیغمبر دی، لہذا زه به خپله دعوه کې رښتونی یم، فیصله ما ګټله. الله تعالی په کوم ځای کې فیصله کړې ده چې نبی علیہ السلام په خپله دعوه کې رښتونی ده، پیغمبري ثابته ده. نو جواب دا چې وهو الذي انزل الكتاب الیکم مفصلا، وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا، الله هغه ذات چې نازل کړی تاسو ته کتاب تفسیری. یعنی دا فیصله الله تعالی په قرآن کې رالیږله چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی، پیغمبري ثابته ده. نو قرآن د نبی علیہ السلام تصدیق کوي او قرآن الله را لېږلی دی. نو داسې شوله که چې الله تعالی د نبی علیہ السلام په حق کې فیصله کړي او بل کس را پیدا شي چې یاره الله تعالی فیصله ماته منظور نه ده، د بل چا فیصله پکار ده، نو ته ورته ووایه چې ابتغي ابغیر الله ابتغي حکما، ای د الله نه بغیر بل څوک منصف ولټومه. ښه، نو چې کله د نبی علیہ السلام د فیصلې د دعوې تصدیق قرآن کې موجود دی او قرآن تایید کوي چې د نبی علیہ السلام نبوت دا حق دی او ثابت دی، نو په دې باندې د دلایلو ضرورت دی. دا به اله دا خبره ثابته شي چې کله د قرآن تصدیق موجود شي چې قرآن واقع د الله تعالی کتاب دی، چې دا خبره ثابته شي، نو اله به د نبی علیہ السلام پیغمبري ثابته شي. یعنی د نبی علیہ السلام پیغمبر تصدیق به اله موجود شي چې کله قرآن موجود شي، او قرآن باندې تصدیق اله موجودېږي چې کله د قرآن په یقینوالي باندې دلایل راشي. اوس د قرآن په تصدیق باندې د قرآن په تایید کې چې قرآن د الله تعالی کتاب دی او بل څه نه دی، په هغې باندې دې ذکر کې شپږ دلایل ذکر شوي دي. او دغه شپږو دلایلو نه معلومیږي دا چې قرآن آسماني کتاب دی، الله را لېږلی دی. او چې کله دغه شپږو دلایلو نه دا مسله ثابته شوه چې کتاب د الله تعالی له طرف نه دی، نو په دې کې د نبی علیہ السلام تصدیق موجود دی، نو هغه د نبی علیہ السلام نبوت پکې په خپله باندې ثابت شو. نو الله تعالی وایي وهو الذي، الله هغه ذات دی، انزل الیکم الکتاب، چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب. کتاب نه مراد قرآن دی، مفصلا تفصیلی. په قرآن کې ضروریات د دین چې کوم دي هغه تفصیلي ذکر شوي دي، عقاید پکې تفصیلي ذکر دي، دغه شان د اصول پکې تفصیلي ذکر شوي دي. کم مسائل باندې چې د دین بنیاد قایم دی هغه مسائل پکې تفصیلي موجود دي، او چې کوم باندې د دین بنیاد نه دی موجود هغه جزئیات دي، نو هغه بیا په حادثو کې دي، په اجتهادیاتو سره هغه ثابتېږي. په دې وجه موږ وایو چې عقاید قرآن تفصیلي ذکر کړي دي، او په عقایدو کې د هېچا اتباع کول ټیک کار نه دی، بلکې عقاید به د قرآن نه ډایرکټ راخلي. نو په دې کې دا هغه کتاب دی چې کوم کې الله تعالی اصول او ضروریات د دین تفصیلي ذکر کړي دي. کتاب یو وایو، کتاب کې الف لام راغلي دي، الف لام برای کمال د کمال په معنا سره دي، یعنی الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو ته کامل کتاب نازل کړی دی، او دغه کامل کتاب کې هر ضروري شی تفصیلي ذکر شوی دی. دا ولنې دلیل شو چې قرآن آسماني کتاب دی، ځکه چې نبی علیہ السلام نه لیکل کولی شو او نه لوستل کولی شو، یعنی امی انپړ سړی
انپړ سړی داسې کتاب پیش کوي چې په هغې کې ضروریات د دین تفسیری موجود دي. دا دلیل د دې خبرې دی چې دا معجزه ده. ځکه عام انپړ سړی خو سریبو ته کتاب نشي پیش کولی، او بیا داسې کتاب چې په هغې کې ضروریات د دین تفصیلي ذکر شوي، دا د انسان د وس نه بهر خبر ده، هېڅ څوک یې پیش کولی نشي. نو دا اولنی دلیل شو په دې باندې چې قرآن مستقله په خپله معجزه ده، او قرآن چې کوم دی نو دا ثابت یقیني کتاب دی. که دا یقیني نه وي نو خلکو پر دې مقابله کړې وي، بل کتاب یې پیش کړی وي، څوک یې پیش کولی نشي. نو دا اولنی دلیل د قرآن د تصدیق چې قرآن آسماني کتاب دی. دویم دلیل په دې باندې چې نبی علیه السلام پیغمبر دی او د پیغمبرۍ دپاره یې قرآن تایید کوي. په دې خبره باندې یو د مخکینی علماو تاییدونه هم موجود دي. عیسایانو یهودیانو کې چې کوم لوی لوی علما تېر شوي دي هغه هم د دې خبرې قایل دي چې قرآن آسماني کتاب دی. نو دویم دلیل دا دی والذین آتیناهم الکتاب، او هغه کسان چې موږ ورکړی هغوی ته کتاب چې عیسایان او یهودیان دي، یعلمون هغوی پوهېږي انه چې یقینا دا قرآن منزل من ربک نازل شوی دی طرفه د رب ستا بالحق په حق سره، هغوی هم په دې خبره باندې پوهېږي. بیا ځینې چې کوم حق پرست کسان دي، حق پرست کسان اظهار او اقرار هم کړی دی. کوم چې کینهګر او عنادیان دي نو هغوی اقرار نه دی کړی، خو په دې خبره باندې پوهېږي چې قرآن د الله تعالی نازل شوی کتاب دی. نو دا دویم دلیل شو په دې باندې چې قرآن د الله تعالی له طرف نه دی او قرآن واقعي ثابت کتاب دی. دریم دلیل دا دی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي منځ کې فلا تکونن من الممترین، ته مه کېږه د شک کوونکو ته. نبی علیہ السلام شک چرته هم نه دی کړی. امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي په تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي چې د دې آیات نه وروسته نبی علیہ السلام وویل چې ما نه شک کړی دی او نه شک چرته کومه. دې نه معلومیږي دا چې د دې مخاطب نبی علیہ السلام ته دی، اولنی مخاطب نبی علیہ السلام دی، خو دا اصل کې تعلیم دی امت ته، او په خبره کې زیات تاکید دی چې نبی علیہ السلام شک وکړي نو هغه دوی قصوروار ثابت شي. چې عام سړی په قرآن کې شک وکړي نو هغې به سهلي ډېر زیات قصوروار به ثابت شي. نو دا خطاب دی نبی علیہ السلام ته، مراد نه امت د امت تاسو د الله تعالی په قرآن کې په هېڅ حکم کې شک ونه کوي. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا، دا دریم دلیل په دې باندې چې قرآن آسماني کتاب دی. څنګه آسماني کتاب دی؟ ځکه چې وتمت دا کامل دی، تمت په معنی د کامل او پوره سره راځي، دا کامل دی. کلمة ربک کلام د رب ستا، صدقا په رښتیا کې، و عدلا او په اعتدال کې. عدل انصاف ته هم وي، اعتدال ته هم وي. دا دلیل د قرآن تصدیق په دې طریقه باندې دی. قرآن کې دوه قسم مضمونونه په تفسیر سره ذکر شوي دي او اهم مضمونونه د قرآن دي. یو قرآن تاریخ ذکر کړی دی چې کوم کسان د اسلام دشمنان دي نو څنګه ذلیله شوي دي، او دویم چې کوم کسان د اسلام سره وفادار پاتې شوي دي هغې څنګه عروج کړی دی، ترقي کړل او بر الله بولي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو قرآن تاریخ ذکر کړی دی. دویم د مسلمان انسانانو د اصلاح دپاره احکام ذکر کړي دي. نو د اولنی د صدقن چې کوم دی نو د دې تعلق د تاریخ سره دی چې د قرآن تاریخ بیخي رښتونی دي. څومره تاریخونه ذکر کړي دي 100% یقیني او رښتونی دي، هېڅ شک او هېڅ دروغ امکان پکې نشته. او دویم وعدلا، او دغه احکام یې د عدل د انصاف دي. یا دا مطلب چې عدل په معنی د انصاف سره دی، یا عدل په معنی د اعتدال سره دی. نو د دې تعلق د احکام سره دی. نو دې مطلب دا چې د قرآن احکام د قیامت پورې د ټولو دنیا د انسانانو دپاره چې کوم الله تعالی رالیږلي نو دا معتدل دی. معتدل اعتدال لري پکې، یعنی اعتدال دا معنی چې د قرآن احکام دومره سخت امن دي چې بالکل د انساني ضروريات او انساني جذبات مجروح کړي او باغې باندې غالب شوي، بلکې اسلام د انساني جذباتو هم خیال ساتلی دی. او د اسلامي احکام دومره پرسوده او دومره بیکاره هم نه دي چې بیخي د خپل نفس او د خپل خواهش تابع کړي او هغې ته دین ووایي. نو دین داسې هم نه د خپل خواهش تابع کړي او داسې هم نه چې ستا ټول ژوند معذوره کړي تاسو نسې کېدله، داسې هم نه دی. دې ته اعتدال ویلی کېږي. یعنی د هر دور د هر زمانې د قیامت پورې د ټولو انسانانو د ژوند او د هغوی د جذباتو یې پوره خیال ساتلی دی. او داسې کتاب پیش کول دومره غټ کتاب چې په تاریخ کې یو ذره غلطي نه راغلی، دغه شان هغې کې چې کوم اصول او قوانین ذکر وي په هغې کې یو ذره ظلم زیاتې پکې نه راغلی، کمیه زیاتې پکې نه وي، بلکې د اعتدال نه ډکي. د هر دور د خلکو خیال ساتلی دا د انسان د وس نه بهر خبر، د انسان د وس خبره نه ده، دا مستقله معجزه شو. په دې وجه باندې په ټوله دنیا کې چې کوم اسمبلیانې دي
کم قانون ساز خلک د وکیلان نو د چې کله قانون جوړ کې پاسي څو ورځې بعد ثابته شي چې بدی کوتاهیانې پکې دي ټیک نه دی نو بیا به کې ترمیم وکړي بیا ثابته شي چې بل کمزوري به راوته بیا به کې ترمیم وکړي ته یو وخت پورې بیا رد شي اخو نور نه چلیږي ناکام شي خو د قرآن قوانین او اصول داسې دي قیامت پورې نه مسترد کیږي نه ناکام کیږي نه تجربي خلاف ثابتېږي بلکې دا بالکل معتدل د قیامت پورې دي نو داسې قوانین او داسې اصول پیش کول د انسان د وسې ده او دلته کې نبی عليه السلام پیش کړه نو معلومیږي دا چې دا معجزه الله تعالی دغه امر کړی دی الله را لېږلی دی الله تعالی هر څه کولی شي نو دغه وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا دا تصدیق او دلیل دی خبره چې قرآن آسماني کتاب دی دا چا د ځان نه جوړ کړی نه دی نه جوړولی شي لا مبدل لکلماته او نشته بدلونکی د کلماتو د الله لره د الله احکام څوک بدلولی نشي دا څلورم دلیل دی چې قرآن آسماني کتاب دی ځکه بدلون د احکامو دا بدریو طریقو باندې راځي تبدیلی دا بدلون په دې طریقو باندې کېدی شي یو دارا چې سړی را پاسې کې په قرآن کې غلطیانې ثابت کړي چې دا غلطي پکې دا غلطي پکې دا هم تبدیلی شو دویم بدلون دا دی چې څوک په زور باندې د مټ په زور باندې دا کتاب بدل کړي او د دې په ځای باندې بل کتاب ناپیس کړي بل ولیکي او دا ورک کړي نو دا دواړه کار څوک کولی نه شي نه په زور باندې قرآن د دنیا نه ختمولی شي دې په ځای باندې بل قرآن ناپیس کړي لکه څنګه چې قادیانیانو تذکیره په نوم باندې یو کتاب لیکلی د قرآن قایم مقام کتاب یې لیکلی او وایي چې دا متنازل شو خو په دنیا کې ذره حیثیت یې نشته دوی خپل کتاب راښکاره کولی هم دنیا ته نه شي دا کتاب متنازل شوی دی خلک یې پرېږدي نه نو چې دومره ذلیل کتاب دی نو هغه قرآن مقابله به څه وکړي نو معلومه دا شوه چې نه به زور او نه به چل باندې د قرآن قایم مقام کتاب څوک پیش کولی نه شي دغه شانته کې دریم دغه چې کوم دی تبدیلی دا به دې طریقه هم کېدی چې دا کتاب منسوخ شي او د دې په ځای باندې الله تعالی بل کتاب راولیکي نو دا کار هم ممکن نه دی قرآن منسوخ کېږي نه آخري کتاب دی او په دې وجه باندې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې لا مبدل لکلماته دا اشاره دی خبرې ته چې قرآن آخري کتاب دی نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی نه قرآن نازي او نه بل کتاب راځي اگر چې په نورو ځایونو کې ردی تاییدونه موجود دي احادیثو کې تاییدونه شته قرآن کې تاییدونه شته دي نو دا لا مبدل لکلماته د څلورم دلیل د صداقت د قرآن شو چې قرآن دا رښتونی کتاب دی وهو السمیع العلیم دا لدلا اوریدونکی او پوهه دی دا دو صفتونه ذکر شو په دې کې مخالفینو دپاره یری تعریض دی یره پیش کول دي او کم چې نیکان خلک د هغې دپاره د بشارت اشارې دي یعنی کم کسان چې په اسلام اعتراضونه کوي د اسلام مخالف خلک دي د قرآن مخالف دي او د نبی رسول د نبوت قایل نه دي د دوی د خبرې الله تعالی اوري او د هغې نه خبر دی نو انجام یې څه شو انجام یې دا دی چې الله تعالی به دا خلک رانیسي او دوی له به سنګینه سزا ورکړي دا اسلام مجرمان دا داسې پرېږدي نه د یو وروستني آیتونو کې دغه الفاظو تصریح موجوده ده دغه شان دي کوم چې د دین دپاره کار کوي اگر که لږ دي اگر که کمزوري دي اگر که آواز دنیا ته نه رسېږي خو بیا هم الله تعالی وایي وهو السمیع العلیم الله تعالی اورېدونکی او پوهه دی د دو صفتونو نه وروسته د مؤمنانو دپاره بشارت او خوشخبري او اطمینان شو چې ستاسې کوششونه او محنتونه الله تعالی اینی او اوري لهذا تاسو له پوره بدله ردی درکوي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دې ذکر کې نبی علیہ السلام دپاره تسلی ذکر کیږي او اطمینان ذکر کیږي تسلی په دې طریقه باندې ده چې د انسان عادت دسي چې د اکثریت نه پروب کې راځي یعنی چې کوم ځای کې اکثر خلک موجود دي نو د خیال دی چې د اکثر خلک د په حق باندې دي او د اکثر خلکو سره زور دی او د سره اقتدار او اختیارات ور سره دي نو انسان فطرتاً عادتاً د اکثریت نه پروب کې راځي الله تعالی نبی علیہ السلام ته د مخکې خبرداري ورکړه چې په دنیا کې کوم انسانان اوسېږي نو په دې کې اکثریت د باطلو دی او کم چې لګي د حق پرست خلکو دی دا یقیني خبره ده دا مضمون قرآن ډېرو ځایونو کې نورو ځایونو هم په مختلفو الفاظو باندې دا مضمون قرآن ذکر کړی دی چې په دنیا کې اکثریت د باطل ده اکثریت د حق پرستو نه په ټول دنیا انسانان چې راوخلي نو زیات کافران دي سوچه کافران دي بیا چې کوم مسلمانان دي نو هغه کې چې کله دنه چاڼ ورته ولګي چې کین اکثریت د جاهلانو فاسقانو دي بیا چې کوم خرو بګي علم کړی دي عالمان دي نو علما به په درې قسم باندې دي یو علماء سور یو مداهنین دي یو علماء حق نو باخره کې صرف حق پرست خلک لږ خلک پاتې شو
کم خلک پاتې شو بیا اکثریت چې کم دی څوک دنیا پسې لیونی دي څوک په خواهشاتو پسې دي څوک په یو شي پسې بل شي پسې کم چې مسلمانان دي نو په آخره کې د نیکانو خلکو تابعدار خلک ډېر لږ محدود خلک پاتې شي الله تعالی نبی علیہ السلام ته خبر ورکوي چې د دنیا اکثریت د باطلو دی د باطل نه په روب کې را نشي او دغه روب په وجه باندې د دین کار پرې نه دی په دین باندې کلک شي مخکې موږ ویلي نبی علیہ السلام ته هیڅ چا نه په روب کې نه راغلی او نه راته بلکې هغه یو استقلال او استقامت لارو خدا تعلیم دی امت ته چې امت تاسو چې کوم ځای کې ژوند تېروئ دین دپاره کار کوئ نو په هر ځای کې به تاسو چې کله چا سره مخامخ کېږئ اکثریت به د باطلو خلک اکثری خلک به د اسلام مخالف به اسلام به اعتراضونه وي د اسلام په احکامو به اعتراضونه وي که څوک به د حاکمیت نه منکر وي څوک به د عدالت نه منکر وي څوک به د احکامو نه منکر وي څوک به د عقیدو نه منکر وي څوک به د کتاب د وجود نه منکر وي خو تاسو به دې خبرېږئ مور دې نه چې په روب کې را نه شئ په خپل دین باندې کلک شي نو دا د استقامت دپاره یو تعلیم او سبق شه به دې کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي وان تطیع کته تابعداري وکړي اکثر من فی الارض دا اکثر حق خلکو چې بزما کې دي یضلوک عن سبیل الله گمراه کې باقي تعالی د سم لارې نه نو اکثریت پرستی کول اکثریت پرستی دا باطل پرستی دا تابع لارې کوي ان يتبعون الا الظن تابعداري نه کوي اکثر خلک مگر د ګمانونو تابعداري کوي اکثر خلک قران او حدیث نه پیژني پاغه باندې یقین نه بلکې په خواهش د اسې د ګمانونو تابع چې د پلان کې نه مې اورېدلې دي او پلان کې وخت لري خبره شوی و او زما خیال او فکر دسي دي دراغي ژوند دغه دلایل دي دغه دلایل د قران او حدیث سره تعلق نه لري څومره گمراه او بېلاري خلک چې دي چې هغه ته خبره کې د قران او حدیث حواله نشي ورکولای چرته نشي ورکولای صحابه کرام حواله نشي ورکولای نبی عليه السلام حواله نشي ورکولای بلکې هغه د خیالات او قصې کوي چې بس پلان کې ویل وډینګي ویل او زما فکر دسي او زما خیال دسي زما تجربه دسي بس دې نه خو سره شي نه نو الله تعالی باطل خلکو یو علامه ده چې یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مگر د ګمانونو کوي و انهم او نريد الا يخرسون مگر اٹکل وینا کوي اسلام مقدس دین او هغه به اٹکل لګي ردی باک نه کوي چې سمې ویل د کوم ځای نه ویلو او د الله تعالی باندې صحیح حیثیت د صحیح نشته دي د خبرې پام نه کوي بلکې اٹکل لګي